السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو شهنشاه افریدي یم. دغه مشهور دغه معذورتیا یې ذهني کمزورتیا یې د خبره کوو. هغې دغه چې موږ سره رابطه وکړه بیا سیدالله جان چې کوم دی دا مې ځون سره هغه کړلو. سیدالله به یې روغلو ورسره هغه تصویر مې ورته ده وښلو نو دو سره به هم خبره کوو. دا مې دا مقصد دی پوره راوستلو چې قوم له یو پیغام هم ویل کړي چې کوم خلکو سره دولت ته پیسې دي په صحیح ځای کې به استعمال شي. نو سیدالله جان صاحب تاسو ډېره مهرباني شکریه د موږ سره تاک دی پوره څه پیغام ورکوي هغو خلکو له چې وس لري. ډېره شکریه. بس ته خو موږ یې خفګان په زوی نه ګرځوي نو خوشحالۍ زوی خاص هم داسې اولاد دی سړي زړه ته تکلیف رسېږي چا چې بچي وي سړی خفه شي. موږ مالداره خلکو د خلک خبرې کوي شته دی خلک ډېرې قربانۍ کوي ډېر ډونیشن یې درکوي پټي ځینې خلک کوي په سکرین نه رسي. خو دا موږ چې اوس په سکرین تاسې راولی وه مجبورین دا جوړه شوه چې لکه څوک ډونیشن کوي یا ډېر خلک خبر نه وي. اوس مسافر وروڼه هم ډېر په تکلیف کې دي چې کوم په بهر هیوادونو کې دي هغه خلک په تکلیف کې دي. مسالې دي ویته کني دا خلک دغو خلکو نه د وجې نه چې کومه دنیا الله په کابوده سوتي. نو موږ مختصر غوندې شارټ میسج دا چې کوم بهر خلک دي مسافر دي چې هغه فاینانشلی ښه دي هغو نه مو یو ریکویسټ دی چې موږ سره د انشاءالله رابطه کوي دو ډونیشن به انشاءالله غلط زوی له نه درومي او د بل زندگی بچاول وي چې الله په کوي چې د یو انسان زندگی بچاول د ټول انسانیت بچاول دي. نو دا هر سړی خپل بچی لري نو دا د موږ بچی دی قوم بچی دی. او زه موږ په قوم کې چې کوم مشران دي کوم د واس والا خلک دي هغو له مو دا پیغام دی دا ریکویسټ دی ورته چې داسې مریضان دي موږ سره ډېرو رابطه کړې ده موږ سره د مرستې وکړي چې دغو علاج ممکنه شي. او زه خصوصا افریدي میډیکل سنټر چې کوم ډایرکټر دی شاه جهان افرید له مو هغه د سپیشل ریکویسټ ډېر خدمات یې دغو شیانو په حوالې سره هیلت حوالې سره چې دا مریضان دي موږ سره یو څونه دغه میټینګ به ورسره وکړو چې دا موږ له دې هغه کې علاج یې ورته وکړي. نو دا مختصر غوندې شارټ میسج و چې ټول کم بهر مسافر دي زیاتر هغه فاینانشلی ټیک دي هغو له موږ دا ریکویسټ دی چې څوک هم دې موږ دا ویډیو وګوري موږ دا پروګرام وګوري موږ سره د رابطه وکړي انشاءالله هغو پیسې به په داسې ځای کې خرچ کېږي چې په ورځ د قیامت کې به هم پې موږ جواب ورکولی شو او دو به هم انشاءالله یو خیرات ښېګړه پې وشي. او دا یو قسم له صدقه مې د تو د بچو د تو د فیملی د قوم په باندې مصیبتونه د سړي نه لرې کېږي بس دغه یو شارټ غوندې میسج و. ډېره شکریه سیدالله بهي. دا څومره بچپن نه داسې لکه کیسه ته که تاسو یې لوج مې لوج د پوره څه منډه ترړه والي یا هسپتال لمبولی څه وي ډاکټران دا مې لوج لمبولی راوار سم پې کړي ډاکټران وایي چې بس ټایم سره پېښه کېږي او بس خپله وسه پېرن چې کومه وام پې وکړه وایي دا نه ویرم ولاکه واشتاره بس ډاکټران اوس هم دا وایي چې لکه الله نه به انشاءالله هغه نه ته سوتو ښه کېږي به خو ډاکټر ته وایي چې ښه کېږي به خو ټایم پې غوړي او بس نورې دا نه ویرم ولاکه واس ویر راسي. یو میسج در پویمونه ویره شوه دا زه تاسې له کتونکو له دا پیغام ورکوم چې دغه اوس ګوره مونږ ویلوړ یو کاټ هم در وتو نه و دغه دوره وجزي دو چې کاټ هم نه و چې وخت وی به درې ځلې هغه هلې ځلې وکړه همو ته چې ما یې راوباسو نو دا یو پیغام و چې د دومره فاینانشلی کمزوري دي چې دغه کاټ هم نه و پیسو نه دوره کمزوري دي چې کاټ وتلو کې هم دغه له مسله وه. ډېر ښکلی پیغام یې ورکړو. بلکل دا خو زه پېژنم هم موږ سره نږدې ګاونډیان هم دي ډېر یې پېژنو د نږدې نه او بهترین خلک دي خو بېوسه او وس داسې دی چې فطرتي غوندې عمل وي. نو دغو د زوی هم تاسو کتی شو دا هم په ویډیو کې ته وښیو چې دغو کوم څنګه زوی کې یو سرکوري زوی د چیرمین صاحب ده په دا کې دو پاتې کېږي دا هغه دی ډېر په مشکلاتو باندې بس مرسته ورسره وکړو د انسانیت ته پوره مونږ هم منډه تړه وو تاسو هم انسانیت چې کوم دی هغې پوره منډه تړه وو. ډېر غټ سکون دی په دغو شیانو کې چې کله په دغه د بل په مدد باندې روږدی شي نو بیا به ټوله همیشه یو سکون وي. نو انشاءالله راتلونکي پروګراماتو سره به هم یو ځل بیا تاسو سره مونږ حاضرېږو تر هغې دمه الله په امان.